د روم بادشاه د جبله ایمان یې راوړو. عمر صاحب ډېر لوی عزت ورکړ، ولې چې بادشاهي یې پرېښوده او راغی مسلمان شو. عمر صاحب دونه عزت ورکړه چې اډر یې وکړه، وی د عمرې لذي زه ورسره خپله ځم، د خپله ځم، د عمرې لذي خپله ځم، زما چې عمر ځي وزیران هم ځي، عمر ځي مشیران هم ځي، عمر فاروق ځي، ټول سلطنت روان شو. مکې ته یو لوی جشن کې دی بوته، ولې د روم بادشاه د جبله ایمان یې راوړه، مسلمان شو، عزت وله ورکوي، طواف کوي لګیا دی، د بیت الله طواف کوي، عمره کوي. عمره کې خلکو لنګونه والي، لاندې لنګي، بره د کمیس په ځای صادري. یو باندې سړي خیال نو د دې جبله لنګ په ځمکه ویزاندو، پخپې کېښوده، لنګ یې پرېوت، لنګ یې پرېوت، زر خو چا پټ که، خو د روم بادشاه و، اوهو زما په لنګ دې خپه ولې کېښود، لنګ دې رانه وغورځو، بیجا به دې کړم چې څپېړه یې نیغه کړه چې ټس شو، هغه باندې سې په دا مخ و، منې لنګ غورځو، په قلار ګرځه که نه. هغه وی صاحب به په قصد خو نه دی غورځولی، ولې دې ووالم، ګڼه ګوڼه د خپه مې پې ولګېده، تا به لنګ اوچت کړی و که نه، بس جبله خو بادشاه دی، بادشاه مسلمان شوی دی، هغه خو د روم بادشاهي لیدلې ده، د ظلم بادشاهي لیدلې ده. باندې سوي چې دا چېرته کېږي، څپېړه دې وسته، دا د روم بادشاهي خو نه ده، دا خو د حضرت عمر فاروق د انصاف بادشاهي ده. اوس پرېږدم دی چېرته لاړ، عمر فاروق سره استغاثه درج کا، هلته لاړ او اف آی آر یې پې درج کا، صاحب دې بادشاه دې باندې زما په خپه پلنګ راله او دې په څپېړه والې، ما دغه انصاف راکړه. اوس هلکه خیر دی؟ نه خیر نه دی، هلکه بادشاه دی مسلمان شوی دی. ودې لیدل ما وله څونه پروټوکول ورکړه، ولیدل ما ورسره څونه مکې ته رالم، عزت وی صاحب که د خدای په نیت سره له انصاف اخیستی شي عمره خو ویله، او که ته نه شي اخیستی قیامت پر ورځ به تا ګرېوان نه نیسم. خدایا ما به نیسې، و خود نو ولې په څپېړه ووالم، ما په قصد خو دې لنګ نه دی غورځولی، بس خو د خدای نوم چې والي خیرت نه دا خلک یېرېدل، ښه خیرت قیام او بالکل ګرېوان نه نیسم، الله دربار ته به دې راکاږم چې عمر بادشاه د عدل د انصاف د پیغمبر مبارک خلیفه، او ما په غیر اختیاري قصدن په لنګ خپه په ګرش کې کېښوده، زه یې په څپېړه ووالم، زما یې تپوس ونه کړه. دې ته اوس انصاف دلته اوس راغی، اوس څه کوې؟ هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه رکوټې سړی نه دی، حضرت حذیفه ابن الیمان، دا د حضور پاک هغه صحابي دی چې د پیغمبر علیه السلام ډېر پټ رازونه ورسره دي، ډېر پټ، صاحب السر صاحب الاسرار. وی حذیفه له غوندې راشه، چې راویې غوښته، وی حذیفه یو تپوس ته نه کوم، امیر المؤمنین وایه، وی تا سره خو د پیغمبر علیه السلام ډېر رازونه پراته دي که نه؟ وی یو. وی منافقین یې درته خولی دي؟ وی یو. امیر المؤمنین خولی دي؟ یو یې خولی دي چې فلان کې د فلان کې زوی منافق، فلان کې د فلان کې زوی منافق، فلان کې د فلان کې زوی منافق، په دې سینه کې مې لیست پروت دی غونډ. خو ګوره امیر المؤمنین که وایه چې راته وښایه نو خولی نشم، دا ما سره د خپل ښکلي محبوب پیغمبر راز دی. یارېده که نه چې که وښیم دا خو جذباتي سړی درز ورنه کي، شروع پې ونه کړي او سر پکې پټول او ټول بېغمه نه کړي، اوس نشم خولی. هغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې حضور پاک فرمایي زما دنیا کې وزیر آخر کې وزیر، هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې رسول الله مبارک مټونه ما سره به یو ځای قبر نه پاسي، هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم دی رسول الله مبارک محو خواب دلته ورسره دیم دفن دی، هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې یو ځل نه څو ځله د جنت زیری ورته شوی دی، هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې حضور پاک ورسره مشورې کولې، هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې مهاجرین اولین کې نوم داخل دی، اجاړي په سترګو په جړا شو. وی حذیفه ښایه راته ما خو یو تپوس ته نه کوم، ته د منافقینو په دې لیست لږ نظر واچو چې د عمر نوم پکې شته که پکې نشته. دې ته ایمان وی، دې ته یاره وی پړکې، دې ته ایمان وی. دا الله زیری دی خو چې دی خوا خیرت دی، دی خوا د الله غضبونه دی بیا تیر سیر دی.
اغا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی خواہ اللہ دربار کی گریوانه بلی سی بالکل مانے تپوسو کا وی صبر کا و جبلی را غختو وی داری پس پیڑا والی وی وی دما پلنگی خپکی خود بیجاب اکلم وی دخو پا قصد ندی کلی کنا غیر اختیاری کلی وی خپکی گا ما تا ایمان روڑو تا مسلمان شوی ستا ما سر دیر لوی عزت تی تا سر ما سونا پروٹوکول در کټول فوج د مسلمانانو تا سر مکې تراغي او تا سر عمرې لراغي استاد دې خو الته زمونږ د انصاف یو نظام شته که زه د انصاف ونه کم الله به خفه کېږي نو تاسې کار وکړه دا بانډیسي ما خو ډېر ورته وي خو نه صبرېږي ته مسلمان قیامت قبر لبځي نصیحت یې هغه ته مو که چې دی خفه نه شي خو دا بانډیسي دي دوه خبرې دي یا به دې رضا کول غواړي ما خو رضا که خو رضا نه شو او یا به در دې یو څپېړه وباسي زموږ دغه قانون دی نه خیر دی خدای به خیر کي خفه کېږه ما رضا به شي که تا ورته وایي ممکن ده رضا به شي رضا به شي خدای به د څپېړې نوبت نه راولي چې تا نه اخلي خو رضا به شي هغه هم دلاسه کوو چې دی اوس خفه نه شي به جبله پوه شو وی ښه زه به رضا کوم وی ماله لږ مهلت راکړه رضا وی صحیح شو مهلت به درې درکړم جبله لکې سوچ کوو چې ښه زه به ځمه نو دنه به معافي غواړم زه به ځم دته به یم چې ما وبخه داسې خلک خو ما په لتو سم کړي دا پکې څه خلک دی مضبوط خانان نوابان ما به ټقونو والي دي زه خو درون بادشاه پاتې شوی دنه به څنګه زه تپوس عمر صاحب ته خو پټو صبر مهلت را خو هغې کې دننه لاړ واپس روم ته وتښتېد کافر شو او چې هلته ورسېد نو رومیان پې خوشحاله شو چې زمونږ صاحب خو بیا راغی نو هغې واپس په تخت شاهي کېنو هم ظالم ولکه ولې داسې کې صبر وکړه خدای به خیر کي بانډیسې به رضا شي د شریعت قانون لاړ عمر صاحب ته چې وایي سړی خو لاړ واپس دې نیکبخته خو ما ویلي چې صبر وکړه د څپېړې نوبت به نه راځي څه مې کړی وي بانډیسې وي ګریوان نه به یې د خدای دربار کې نیسه انصاف هغه واپس کافر شي یو ځل د مسلمانانو یو تاجر و مسلمانو صحابي روم ته جبله خبر شو چې د مسلمانانو وفد راغلی دی ویری ولی مالا دی وله بوته هلکه د کم ځای د مدینې وی ما پیژنې وی نه جبله یې مه کنه چې هغه ایمان مې راوړی بانډیسي نه مې څپېړه وویسته او بیا هغه بدل غوښته او یاره دا خو دې ښه نه دی کړی ته بیا ولې عیسایي شوې او کافر شوې او ایمان دې پرېښو ښه دې نه دي کړی مونږ به رضا کړی و عمر صاحب به رضا کړی او که تا ورته پوټې م ویلي نو رضا شوی به اوس څه حال دی وی اسلام پسې ډېر خفه یم چې دې بانډیسي په څپېړو والی وی افسوس خو چې واپس عیسایي شوی نه وی بیا راځه لار کولاو ده درد اوس به راپورې خلک خاندي چې کله مسلمان کله عیسایي کله مسلمان کله عیسایي نو ډېر خفه یو شرط باندې واپس مسلمانېږم که عمر فاروق لور راکوي زه یو بانه به مې جوړه شي خلکو ته چې رورا ما د حضرت عمر غوندې امیرالمؤمنین لور په نکاح راکړه نو ځکه مې ایمان راوړو نو هغه صحابي ورته وی که خبره زما د لوري خو درنه قربان که خبره د عمر صاحب د لوري نو هغه خو زه نشم درکولی مالک پلار خو هغه دی وی زه لاړ شه خیر دی که اجازت یې درکړه او لور راکوي زه واپس مسلمانېږم نو دی راغې مدینې ته خو د روم نه ډېر مزل و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره میلاو شو ټوله قصه یې ورته وکړه وی صاحب هغه جبله اسلام پسې خفه دی واپس مسلمانېږي خو یو شرط یې لګولی دی ادا د کمال حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لور راکوي وی تا ورته څه نو ما ورته وویل چې زما لور وي اوس تله در کوم خو د عمر لور ده نو هغې کې خو زما وس نشته زما اختیار پکې نشته حضرت عمر فاروق ورته وویل شابه په دې اس واله قیمتي اس او څومره زر چې کیدی شي ځان رسوا د یو انسان د ایمان نه د عمر لونه قربان ځان رسوا تا به ذمه داري غشتې وکړه دې غریب لا روم ته ځان ورسو ابد قسمت او د روم بادشاه چې ورغې لوی غوبل او جنجال او غوغا وه د تپوس وکړه دا څه چل دی وایي دا څو ورځې څو وخته مخکې
یو څو ګنټې مخکې هغه جبله مړ شوی دی زمونږ هغه بادشاه ایمان قسمت کې نو انصاف دغه شی بس عمر انصاف د علي رضی الله عنه زمانه ده او د هغه قاضي دی شریح او عمر صاحب نه یو یهودي زغره قبضه کړې ده د عمر صاحب نه زغره یو یهودي قبضه کړې ده دا علي صاحب نه تیر وته حضرت علي صاحب نه یهودي زغره قبضه کړې ده وراوس په دې زمانه کې چې د بادشاه نه امیر المؤمنین نه څوک زغره قبضه کولی شي والله که تاڼهدار نه هم قبضه کړي که د یو سپی نه هم قبضه کړي که د یو معمولي غوندې سړي نه هم قبضه کړي داسې کې لیکن هغه ته پته وه نو علي صاحب څه چل وکړه که یو دوه پولیس والا د هغه زمانې یو دوه کسان یې لېږلي وي چې یو څلور پنځه څپېړې مو زغر هم ترې راواله رای والا جیل کې مو اچوه خدای شته که یهودي به څه کړی وي لیکن عمر صاحب د انصاف په لار راتاوي د څپېړې په لاس د زور په لاس نه راتاویږي په کومه لار راتاویږي د انصاف قاضي له لاړ شریح او قاضي ته وایي وی دقس یو یهودي دی زما زغره ده او پیرغړېدلې دی نه راکوي هغه وی ډېره ښه ده راو بیا غواړو صاحب اوس قاضي هم داسې قاضي نه دی چې صاحب ودرېږه یو دوه پنځه کسان لېږم دوه څلور څپېړې به اوکو بوکو کي ښه به یې دله برابر کم خوش به یې کم چې د ستا زغره څنګه اخلي ځکه چې امیر المؤمنین حضرت علي دروغ نه وایي امیر المؤمنین دروغ نه وایي لیکن د انصاف په لار راتاویږي یهودي ته سمن جاری که چې راشه عدالت علي صاحب پسې سمن جاری که چې عدالت ته راځه دواړې عدالت ته راغوښتل هم علي صاحب او یهودي شریح قاضي دی د عدالت په کټهره کې یو خوا امیر المؤمنین ولاړ دی بل خوا یهودي ولاړ دی یو برابر دا نشته چې علي صاحب به په کرسی کښېني یهودي به ولاړې نن سبا څه دی خیال دی وزیر اعظم صاحب او صدر صاحب چې په کرسی ناست دي عدالت ته ځي نه نه وکیل به ځي نه نه نماینده به ځي صدر به څنګه راځي دا خو صدر پاکستان دی وزیر صاحب به څنګه راځي دا خو منسټر دی نه نه خپله ولاړ دی میدان کې دام نه چې هو یهودي سره دی برابر کړم نه علي صاحب ته پته ده چې زما انصاف والا دین د اسلام ودرېږه هلته ولاړ شریح قاضي یهودي ته وایي تا سره زغره ده وی یو د علي صاحب ده وی نه زما ده شریح قاضي علي صاحب ته مخ ورواړو وی د انصاف قانون دا دی چې یا به دوه ګوان راکې که دوه ګوان د سره ني نو دله به قسم ورکړم که قسم یې ونه خواړه زغره به درکړي که ویې خواړه ستا حق نه کېږي وره ښه ورته پته ده چې علي صاحب دروغ نه وایي ښه ورته پته ده چې دا هغه امیر المؤمنین دی چې د ټول ماشوموالي د رسول الله مبارک په غېږ کې تیر کړی دی دا هغه صحابي دی چې د پیغمبر د تره زوی دی د ده پلار او د رسول الله مبارک پلار د یو انسان نه پیدا دی دا هغه صحابي دی چې د جنتیانو سرداره بیبي فاطمه رسول الله مبارک ورته په نکاح کړی دا هغه صحابي دی چې د هغه بچی دی حسن او حسین چې پیغمبر مبارک شونډې وله ښکل کړي لیکن انصاف په لاره راتاویږي ته ټیک وې ګوان را پیدا کا وی صاحب شته یو آزاد شوی غلام دی یو مې زوی دی حسن دواړه ګوان یې پیش کړل قاضي صاحب ورته وایي علي صاحب ما ته پته ده تاسې هم رښتونی د غلام ګوی خو د منم آزاد شوی دی خو ستا د زوی ګوی ستا په حق کې نه قبلیږي زوی کم زوی دی حضرت حسن هغه زوی چې د رسول الله مبارک په ملا یې ټوپونه والي زوی کم زوی دی چې د پیغمبر غیږ کې لوغړېدلی زوی کم زوی دی چې پیغمبر مبارک شونډې وله ښکل کړي دي رښتیا وایه چې کمې شونډې ښکل شي د پیغمبر مبارک په لاړو دروغ به ووایي زوی کم زوی دی چې رسول الله مبارک فرمایي ابن هذا سیدون زما دا زوی سردار دی لعل الله
یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. دا زما هغه زوی دی چې الله به د مسلمانانو د دوو غټو ډلو جوړه د په لاس راولي. هغه زوی دی ابني زوی وسې نه زوی ورته ویلي. لیکن د شریعت په لاره چې تاویږي د ده ګوی ستا په حق کې صحیح کېږي نه. اوس یهودي له به قسم ورکون، که قسم یې وخوړه زغره د ده شوه، او که قسم نه انکار وکړه نو زغره به تاله درکم. یهودي وي زه خو پې قسم خورم، زغره یهودي ته میلاو شو. دا د انصاف لاره. که د زور لاره وي یو سود پې ورکړی ورکې زغره که نه واده چوم جیل کې. لیکن د انصاف لاره او د انصاف د لارې برکت ته ګوره. وی زغره ستا شوه یهودي ته وي ځه د حساب د شهادت ګواه برابر نه شو، ته پې قسم خورې ستا شوه. یهودي وی قاضي صاحب یو منټ